بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د جان حبیب دا خبري اورئ. د دې نه پس به تاسو سره څه خبرې سویډن کې د قران کریم به حرمتي وشوه او زمونږ مولانا فضل الرحمن صاحب د چا د لاسه چې نن په یورپ کې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حرمتي کیږي، زمونږ د قران مونږ شرمېږو لګیو. د دې وجه صرف او صرف جمعیت علماء اسلام چې ولې چې دا د 15 لکه علماو جوړ شوی ګروپ دی، لکه د فضل الرحمن په خپل باندې چې 15 لکه علماو ګروپ چې په دې حالت کې چې یورپ ته وایي راشي او اټمی اصلي باندې قابض شي، اسرائیل ته پاکستان حکومت ته وایي، فوج ته وایي چې اسرائیل تسلیم کړه، نو ما ته ووایا چې زموږ د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې عزتي به نه کوي، نو څوک به عزت کوي؟ عزتمندو تاسو د جان حبیب دا خبرې اوریدلې. د بکواس کړي په مولانا صاحب پسې او په جمعیت علماء اسلام پسې چې په سویډن کې د قرآن پاک به حرمتي وشوه، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د وجې نه وشو، دا د جمعیت د وجې نه وشوه، او دا اسرائیل دوی چې راځي تاسو تسلیمو، او ډېر بکواس یې کړی دی. نو زه دغه بکواسي انسان ته وایم په دې وخت کې تا عمر والی دی، ته په حق او ناحق کې فرق نشې کولی، دماغ دې چې کوم دی په خپل ځای باندې صحیح نه دی، نو ځکه خو چې کوم دی دا بکواس کې ورته بدی وي. د مولانا صاحب د وجې نه چې کوم دی ولي په سویډن کې یا په بل ملک کې د قرآن پاک به حرمتي کېږي یا د جمعیت علماء اسلام د وجې نه څه کېږي، په دې کې د مولانا صاحب څه قصور دی او د جمعیت علماء اسلام څه قصور دی؟ او کله مولانا صاحب ویلي چې راشئ اسرائیل ته چې تاسو تسلیمو، نور چې کوم دا فضول بکواس کړی دی دا کله مولانا صاحب ویلي دي؟ چې کوم تا دا اعتراض کړی دی چې مولانا صاحب د دې خلاف څه نه ویلي، تاسو دا اورئ. स्वीडन वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं आलमी बरादरी अमन अमान को कशीदा बनाने वाले अनासिर को कटहरे में लाए। दगरंगी पटोल पाकिस्तान की जेब जेबंदी लका सिंध की चिकम दे द मौलाना राशिद महमूद सुमरू से पर क़यादत की, दगरंगी पमरदान के द मौलाना मानस शाह से क़यादत की, दगरंगी 50 सदे की जमून उलमाए किराम, दगरंगी पहंगू की मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस से, दगरंगी जेब बजेबांदी पाकिस्तान के दे खिलाफ चिकम दे आगा आवाज उजत शवे दे, हागम जमून उलमा आवाज उजत करे दे, जमून जमीयत उलमा इस्लाम चिकम दे उजत करे दे, तासो मुख्तसर चिकम दे क्लिप हो रहे. जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर हाईलैंड और स्वीडन के सफीरों को बुलाकर कह दें कि वो अपने आबाद तक पैगाम पहुंचा दें कि ये गुस्ताखियां बंद होनी चाहिए, वरना आज ये पुरअमन एहतजाज नुमाइश चौरंगी पर हो रहा है, कल ये हाईलैंड और स्वीडन के सफारत खानों के बाहर भी हो सकता है. कलक दे मुसलमानान रूह तलार वर्कड़ी शी नदी बद खपल कुरान द अजमत तपोस द स्वीडन पदग सरजमीन बांधियों की قدرمنو کتون کو رفقت الله زړوالي ما د ټرایبل نیوز نتورک دی وخت کې زه د عمرزو په بازار کې ولاړم ما چرته چې دا ختم نبوت چې کومه مذهبي ډله ده دا غي له خوا دا سویډن کې چې کوم دا قران مجید د سوځول شي او هغه شلول شي او د خلاف احتجاجي مظاهره کیږي. حکومت نعره تکبیر حکومت مرداباد سویډن حکومت مرداباد سویډن حکومت مرداباد سویډن حکومت مرداباد سویډن حکومت مرداباد. نو تاسو دا کلیپونه اوریدله، دغه رنګ په پاکستان کې زیب باندې زموږ علماء کرام چې کوم د پدی باندې आवाज اوچت کړي دي، نو دا بکواس انسان په کومه خبره باندې وایي چې را د دې خلاف مولانا صاحب سونه ویل او پلان کې سونه ویل، او بیا دا خبره چې دا د مولانا صاحب دوی نه کیږي، په دې کې د مولانا صاحب څه قصور دی؟ ولې د مولانا صاحب کور کې دا کار شوی دی یا د مولانا صاحب جماعت ولا کار کړی دی یا مولانا صاحب چاته لږ دا وکا ثبوت راوړ، او کدا سي نه نو دا بکواس دی بند کا، دا فضول خبرې دی بند کا. الحمدلله زه په باندې مخکم چې کوم دی د ډمانو خلاف د غلط خلکو خلاف आवाज جوړ کړي دي، دغه رنګ چې داسي یو خبر راغله زاغي خلاف زموږ جمعیت علماء اسلام आवाज جوړ کړي دي، او تر ازه چې کوم دی بیا په جمعیت علماء اسلام ابو مولانا صاحب باندې چې کوم دی ګوت اوچته ته چرته طالب خان شیرپاو سره چې کوم دی ډغره وها، چرته دا علي شاه او داود شاه سونیا شاه سره چې کوم دی ډغري وها، او تا چرته چې کوم دی تا صدر صاحب سره ډغري وها. ستا کار نشته چې په جمعیت علماء اسلام په مولانا صاحب باندې ردو کې، او بل دا ده چې په دنیا کې سه مولانا صاحب مسلمان دي
یا د مولانا صاحب جماعت ول مسلمانان دي ته ځان د مسلمان نه وې ته چرته هندو یې یا کافر یې یا سیک یې یا چرته بل مذهب والے ته ول دې خلاف आवाज نه اوچتې ته ول راوځي چې مولانا صاحب ته وګورئ نشي چې کله د اوټ وخت راشي د بل چا حمایتونه کوي او چې کله بیا داسې وخت راشي نو مولانا صاحب کته مولانا صاحب پورته د مولانا صاحب جماعت کته د مولانا صاحب جماعت پورته که ته مسلمان یې ته خپل आवाज وزت کا د دې خلاف مولانا صاحب چې کوم د هم ټویټ کړی دی او جمعیت علماء اسلام زی په زی باندې چې کوم دی د خلاف هغه आवाज وزت کړی دی خو ته فزول انسان یې ته بکواس انسان یې دغه شان بکواس عادت ته داسې بکواسونه چې کوم دی تا په جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب سکه نو الله رب عزت مولا د نیک عمل توفیق راکړي الله رب عزت د خپل نافرمانی نه وساتي وما علينا الا البلاغ